جناب دا وګورئ د تراو نه پس اوس په اعتکاف پسې م خنداګانې شروع شوې او لوبې ټوکې ترې جوړې شوې. زه ډېر په افسوس سره دا خبره کومه چې دا پښتانه د دې دا مشران دا دومره بې غیرته شو چې د کور هغه لوښي چې هغه په کور کې د دې نه سنبالیږي په دې اخري ورځو کې جومات ته ولیږي وایي ځئ تاسو اعتکاف ته کښېنئ. اعتکاف ته خو به مشران کېناستل، دینداره پاک د علاقې د محلې درانه خلک به اعتکاف ته کېناستل. نن د علاقې د ټولو نه لوچر پوچر او د ټولو نه بې غیرته انسان چې دی هغه به اعتکاف ته به یې راولیږي او مسجد کې به یې کښېنئ، د هغه بیا په مسجد کې او په اعتکاف کې دغه حالت وي چې د ثواب نه زیات هغه د خپل کور دپاره، د خپل والدینو دپاره، د خپلو مشرانو دپاره د عذاب ذریعه جوړه شي. دا تاسو وګورئ څوک لګیا دي لډو پکې کوي په مسجد کې د الله په کور کې ناست په اعتکاف کې چې څومره مبارک ساعتونه دي، څومره مبارکې ګړۍ دي لګیا دی تېرېږي د دې ظالم نه، او څه پکې ناست دي ګیمونه کوي. نو د دې نسل د دې قوم به کېږي ساخر چې دې نور کارونه خو پرېږده راولګېدل، اوس خنداګانې په تراو پسې، په جومات پسې، په اعتکاف پسې. دغسې خو زه یم هغه هندوان هم نه کوي، هغه انګریزان هم نه کوي. لاړ شه چې په انډیا کې کم مساجد دي هلته ته وګوره، په امریکا کې وګوره، په نورو غیر مسلم ملکونو کې وګوره. تا باندې شوي څه دي مسلمانه؟ ای بې غیرته پښتونه په تا باندې څه تندر را پرېوتی دی چې ستا نور کارونه نشته، بس ته اوس رالګېږه په تراو پسې او په مسجد پسې او د الله په شاعرو پسې، په شاعر اسلام پسې خنداګانې کوه. خو دا تربیت د دغې مور و پلار دی. شرم دی ته پکار دی چې دغسې مردار نسل یې راوړی دی چې نه مسجد پیژني، نه اعتکاف پیژني، نه د الله کور پیژني. شرم ورته پکار دی. یو ځل نه 1000 بار دی ته شرم پکار دی په دې خپل تربیت باندې او په دې خپل نسل باندې. الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس، د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو